السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوال ډاټ کام او زه مراد علي خان د ټولو اول خو تاسو ټولو ته چاند را ډېر ډېر مبارک شه امید ساتم چې ټول به روغ جوړې خوشحاله به اختر د خیله د خوشحالو اختر راغی اچانک راغی خو راغی ستاسو د ټولو چې د اختر دغه خوشحالیانې مبارک شه د اختر شپه مبارک شه زموږ پروګرام روانو په روژه کې زه به وم او زموږ د سواد پرس کلب چې کوم چیرمن دی سواد سینیر صحافي شهزاد عالم صاحب په کرونا په وبا باندې به دغه زموږ روزانه لایو پروګرام په زموږ سواد ډاټ کام باندې بیا چونکې په ورځ کې بیماریانې راغلې موږ په خپل بیمار شو زموږ چې کوم سینیر صحافي دی شهزاد عالم کاکا صاحب هغه هم لاړو اعتکاف تناسو هغه باقاعده اعتکاف کوم هغه ته مبارکي ورکولږي شب پس هغه چې وس اعتکاف نه راغلی خپل کور ته نو لږه شي پس په موږ هغه لای واخلو ستاسو ډېر زیات مننه زه به اوس زر کمنټس اخلم بیا به کاکا راځي هغه خبرې کوي جاوید خان تاسو دې مبارک شه ډېر زیات مننه جاوید خان تاسو محمد زهیب تاسو ډېر زیات مننه تاسو دې مختر مبارک شي ټول ته ډېر سلامونه او تاسو ډېر زیات مننه امید لرم چې دا اختر به تاسو ډېر خوشحالوي خو خیال به ډېر زیات کوئ ځکه رش ډېر زیات اوس هم په منګور بازار کې ګرځېدم ځای په ځای هلته رشو نو پروګرامونه زموږ روانو بیا به کې بیماري راغله بیا به کې کاکا تلل اعتکاف ته خیر سره ناسو نو هغه اوس راغلی دی هغه ته به مونږ ډېر مبارکي چې مشیر هغه به مو فرقو شهزاد عالم کاکا چې کوم د سواد پرس کلب چیرمن دی سواد سینیر صحافي دی هغه به راسره نن یو ځل بیا په دغه پروګرام کې شریک کېږي راځم کوشش کوم چې کاکا زموږ سره په پروګرام کې شریک کړي السلام علیکم کاکا او وعلیکم السلام ډیره مننه مراد خان کاکا له ټولو مخکې خو تاسو روژې هم ډېر زیات مبارک شه او بل دا چې تاسو اعتکاف ته ناست وئ باقاعده او زموږ پروګرام د هغې لپاره چې موږ پروګرام هم ختم کړو نن اوس تاسو د یو ګنټه یا څو ګنټې مخکې تاسو د اعتکاف نه راغلئ ټولو مخکې زه خپل هغه او د زموږ سواد د پوره ټیم هغه د خپل سواد ولس سره چې کوم ستاسو سره مینه کوي روزانه به تاسو میس کولی تاسو د پروګرام به میس کوو هغې لپاره طرفه تاسو ته مبارکي در کوم ډېر ډېر مبارک شه کاکا مهرباني مراد خان بالکل څنګه چې تاسو ویل زموږ خبرونه چې کوم روانه او په هغه کې چې بیا کم ګیپ راغی ما خو دغه چې تاسو افتخار صاحب چې کوم دی تاسو دا پروګرام د خلکو د لپاره جاری ساتي او تمام دا لرم ځکه چې زموږ رابطي بالکل منقطع وي نو تمام دا لرم چې تاسو هم خلک با خبر ساتلی او د هغه سره چې کوم دی د کرونا چې کوم صورتيال یا نوري کمی حالي زلوي په هغه به تاسو د زموږ سواد ډاټ کام چې کوم کتونکو د بهر ملک چې کوم د کسان ډیر زیات په تمه باندې با د پروګرام ته ناس چې منګه د سواد د حالاتو نه خبر شو د کرونا په حواله سره خو مراد خان چې کوم زمون د کال 365 ورځې کوم جدوجہد رواني کوم کار رواني او په هغه کې د تیر شوی 12 کالونو زما د روجې د اعتکاف د لس ورځې چې کمی هغه ډیر زیاتې خوشګواري او ډیر وخت هغه تیر شي ډیر چې کوم دی ډیر بالکل څنګه چې تاسو په ټول دنیا کې چې کوم وبا ده د کرونا ده د هغه لپاره خصوصي دواګانې غوښتل شوې دي مکمل متکفین چې کم ناسو او په جماعتونو کې بدی کې اسوم دواګانې وي خو خاص کر زمون سره چې کم قاریان صاحبان یا نور کسان ناسو نو په دې باندې ډیر زیات دغه زمون پیش امام صاحب چې کم دی مولانا عبدالحمید صاحب یا د هغه بچي قاری فضل الرحمن صاحب نو هغه هم د کرونا د وبا د ختمېدو او د هغه لپاره ډیر زیات دواګانې او دا کړه څنګه چې موږ نن تم ساتو چې نن صرف 19 کیسونه راغلي دي چې کله ز اعتکاف ته نن وته نو یقینا اپډیټ براتلو نو په درې ورځې مخکې چې کوم دی 46 کیسونه په یو ورځ باندې رالو نن چې کوم دی کومنګ وګورو نو صرف 19 کیسونه راغلي چې د دې باوجود چې لاک ډاون ختم شوی او په ګڼ شمېر تعداد سره چې کوم دی خلک مارکیټونو ته راوته په دې باندې هم باس کو خو بالکل په د متکفین او حضراتو په جماعتونو کې په دغه چې کوم دی د کرونا د ختمېدو لپاره چې کوم دی ډېرې دواګانې غوښتې شي او ما یې کړو اول خو د سچونه مخکې ټولو کتونکو تاسو ته چې کوم چاند راته د هغه مبارکي در کوم او سبا اسی مختر دی نو زه تاسو ته ایڈوانس د اختر مبارکي در کوم او نور په بازار باندې با ته هم باس کې ځکه چې زنن راوتم لک ساعت مخکې راوتم او هغه ټیم چې کوم دی بیا ما د خپل مور بي سره د خپل مور پلار سره د خپل خويندرونو سره د غو سره وستو په دغه وجه زموږ پروګرام ډیلی هم شو ولې چې ملمانه ډیر زیاتونو په دغه وجه باندې په دې به باس کو خو تاسو ډیره زیاته مننه او ډیره شکریا
ډیره زیاته مننه کاکا. دا راته ووایي چې موږ خو وکتل ځای په ځای باندې دا اختر چې د نورو اخترونه چې ډېر زیات بدل دی. که تاسو ګورئ مخکې به ډېر زیات رش و، موږ به په ځای په ځای باندې د زنانو په بازار باندې یا د دغه نارینهو په بازارونو باندې د هغې د اختر چې کوم شاپینګونه په هغې باندې مو پروګرامونه کول، د هغې باندې به مونږ نیوز جوړول. خو دا اختر ډېر زیات بدل دی او د دې اختر کې چې دی خلک خو چې دی هغه شانته کې سوداګانې ونه کړي، د اختر هغه شانته کې تیاریانې ونه کړي. او بل دا اوس چې کوم دا اعلان پکې وشو دا هم اچانک وشو. نو تاسو به هم زما خیال چې په انتظار به وایي، تاسو وایي چې یاره سبا به روژه وي، خو اچانک پکې اعلان وشو. ډېر خلک دغه شانته کې کورونو کې تقریبا چا پکې داسې نیمه نیمه غنټه خوب هم کړی او بیا راویښ شو چې یاره سهار اختر دی راوتي، څوک لاړو ځان یې ټیک کړو، چا پکې چې دی کټینګونه وکړو، چا پکې ځان چې دی د ټیلر نه چې دی کپړې راواغستې، څوک په بازارونو کې اوس هم روان دي شاپینګونه کوي. نو دا راته ووایي چې که تاسو لیدلی نه نو خبر شي خو به یې د واتس اپ په لارې باندې یا د نورو په چن به اورېدلی ځان به خبر ساتلی. خو اوس هم پولیس چې دی هغه په مینګوره ښار کې چې دی ګرځي ځای په ځای باندې، او کم دکانداران چې دي هغه په نیم شټرو باندې شټر لږ بره کړي او کسان نه کړي او خریداري روانه ده. نو په دغه باندې ستاسو څه نظر دی؟ څه به راسره شریکول غواړئ؟ بالکل مراد خانه، څنګه چې تاسو وویل اولنۍ خبره خو دا ده چې غټه د خوشحالۍ خبره دا ده چې ډېر وخت پس چې کوم دی په ټول پاکستان کې سبا په یو جمع باندې اختر دی. که تاسو په پولزي صاحب یا د پېښور د نورو دغه چې کوم دی په هغې کې به یوه ورځ مخکې زموږ نه اختر کېدو، خو که سبا تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې یو اختر دی، ځکه چې په امریکا کې، په سعودي کې، په دوبۍ کې، په پاکستان کې، په پېښور کې هغه چې کوم دی هغه یو اختر دی. ډېرې د اتفاق او اتحاد مظاهره وشوه. او که تاسو کتلي وي زه خو پخپله په اعتکاف کې دننه وم، که تاسو کتلي وي زه خو پخپله په اعتکاف کې په جومات کې دننه وم او د دنیا نه بالکل کټ اپ وم. خو چې کوم یو خلک به راتلو او د هغوی چې به کمباس کېدو چې کوم یو تشویشناک صورتحال روان و چې فواد چودھري صاحب چې وفاقي وزیر دی د ساینس او ټکنالوژي چې هغوی کوم اعلان کړی و چې د اتوار په ورځ په 24 دغه باندې چې کوم دی مۍ باندې په ټول پاکستان کې اختري. او بیا چې پرون د پاپورځي صاحب د اجلاسو بیا چې نن هغوی کوم اعلان د هغې نه مخکې وکړو، بیا چې مفتي منیب صاحب په هغوی کوم ټکونه وکړو، قادري صاحب چې فواد چودھري چې پکې کوم هغو چې وي چې یاره دا د ده کار نه دی. خو ښه وه الله پاک هغه د اختر د چاندرات د اختر د دغه چې کوم دی هغه پای تکمیل ته ورسو او سبا په ټول پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې سبا یو اختر شو. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بل طرف ته تا د بازارونو د دوی په هغې خو به ته ډېر ښه بحث وکړې چې د بازارونو او د دې څه پوزیشن دی. خو چې اوس زما خورهي او دا کم راتلو هغه د اوډیګرام نه راتلو نو هغه وویل چې موږ په الله چوک یا په دې طرفونو رالو مینګوره ښار چې کوم دی مکمل جیم دی. بل طرف ته چې کوم د دې باوجود مراد خانه یو خوا د کرونا وبا، بل خوا د پولیس د طرفه د حکومت د طرفه چې بار بار د خلکو ته اطلاعګانې شوې چې فایرینګ به بیجا ډزې به نه کوئ، هوایي فایرینګ به نه کوئ. ولې د دې نه د ډېرو ځانونو د خطرۍ چې کسان په دې کې ولګي زخمیان او د اختر زبرګه شپه ده. په کار دا ده چې موږ عبادت وکړو. ولې وایي چې د روژې را کمه میاشت دې کې څومره عبادت او دا وشي نو هغه د اختر په شپه باندې د هغې حساب کتاب کېږي. او کله چې سهار د اختر سهار لمونځ وشي نو په دغه ټایم باندې الله پاک د انسانانو د معافۍ اعلان کوي. د مسلمانانو بیا خاص کر چې کوم نور خلک دي د هغو نو په کار دا د نن د اختر زبرګه شپه ده د ډزو او د دې نه په بازارونو کې بې ایجاده ګرځېدو نه موږ په کار دا ده چې 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړو، د الله پاک شکر ادا کړو. بل په الله پاک په موږ دونه غټ احسان وکړو. د کرونا وبا چې کوم د نن هم پیسونه کم راغلي دي نو په کار دا د دویم طرف ته که تاسو وګورئ چې تاسو منګوره ښار کې د ډزو یا د پولیسو د رویې خبره وکړه. په بعضې علاقو کې داسې اهلکار دي لکه اوس تاسو وګورئ په سیدو تانه کې افضل نوم یو اس ایچ او دی، هغه چې راغلی دی هغه نن په فیض آباد کې په سیدو شریف کې یا په دې کې چې کم خلک اوچت کړو، کم ماشومان یې بوتلل نو په کار دا نه و ځکه د اختر زبرګه شپه وه د هغه رویه هلته چې په هغو په خلکو په ډنډو باندې کم ګزارونه او دا وکړو. دا د دې دپاره په کار دا دی چې ډي پي او صاحب یا د دې علاقې سیدو سرکل چې کوم ډي اس پي دی محمد اسحاق خان چې د هغه دا نه وایي خو د هغه تعلق د یو ډېرې ښې کورنۍ سره دی، هغه یو تجربه کار پولیس افسر دی، یو نیک سړی دی. په کار دا د دغه خلکو چې کوم دغه کاروایان یو دا شوي په دغه باندې هغو له اکشن اخیسته په کار دي چې ټیک ته تاسو اعلان کړی دی. چې کوم خلک د هغې دغه شي بې عزتي نه دي په کار.
چې بیزتیا نه کیږي چې هغه نه کیږي کاکا دا راته ووایي چې دا خو د اختر شپه د هغې صورتحالو سحر د اختر مونځونه به کیږي او غټ غټ اجتماعګانې به کیږي په سوات کې خصوصا د هغې لپاره څه پلانینګ شوی دی آیا زموږ غزلي انتظامیه یا زموږ چې کوم زموږ خپل وزیر اعظم د محمود خان هغې به آیا راځي په خپلو دیرو کې به زموږ منسټران دا به ناستي د خلکو سره ملاویږي که نه ملاویږي که ملاویږي د هغې به طریقه کار صحیح دغه شان لګي چې کوم مونځونه کیږي نو آیا په دغه کې به د سماجي فاصلې خیال ساتلی کېږي که نه ساتلی کېږي زما سوال دا دی چې کوم عام خلک دی هغه خو هسې هم کوي لکه دوی خو اعلانات کړی چې رش په نه جوړوئ دوی خو دوکانونه بندوي په سړي باندې شټر ښکته کوي خو په سوراب خان چوک کې تاسو وګورئ زما سره د هغې ویډیوز موجود دي چې دوی په ډبل سوارۍ باندې پابندي لګولې ده په موټرسایکل باندې څلور کسان په جو باندې راشي او د خپې دی او دوی پیدل خلکو د ګرځېدو ځای نشته په هغې کې خو ناکامه شو د اختر د شپې دپاره چې کوم پلانینګ د چاند رات دپاره چې کوم پلانینګ شو لږ ټیک ته ګاډۍ والا هغه د سټ نه نیولې هغه یې ځغلولی یا دوکان کو او شی د هغه باندې په زور شټر ښکته کړی دی هغې بیا هم راویستلي بهر غورځولي دي هغې بېزتیانې کړي دي خو لکه د دې دا خلک چې کوم بازار ته راغلی د دې لپاره پلانینګ نه وشوی چې دا خلک کنټرول شي دا خلک څنګه راوتې دی دا خلک د کانجونه څنګه راغی دا د خلک د چارباغ نه څنګه راغی دا د خوازخیل نه څنګه راغی دا د مټې نه څنګه راغی دا د بریکوټ نه څنګه راغی منګوري ښار ته دې بازار کې دومره رش ولې جوړ شو هغه یو سیټل شو دغې نه تپوس نه کوم دغه سوالونه نه کوم د دې بیا وضاحت نور ټایم به زموږ د کتونکو ځای کې دا راته وایي چې سبا اختر مونځونه کېږي هغې لپاره سپلای نشته که نه هغې به هم دغه شانې کې خلک راغلي په یو ځای کې به ګډ جوړ کېږي او زموږ خپل انتظامیه چې کوم دی یا منسټران چې کوم دی هغې به باقاعده سوشل ډسټنګ یا د سماجي فاصلې خیال ساتي که نه دغه شان جوړ خو ودویږي او مونځونه به کوي کرونا هسې په نوم باندې شته په میډیا باندې شته او عملا د هغې څه احتیاطي تدابیر به وي که نه به وي بالکل مراد خانه څنګه چې تاسو د انتظامیې د هغې په حواله سره بحث وکړو او زه نن راووتم په هغې خو به تاسو هم خپه وئ خو د سوات انتظامیه دې بیا هم صرف او صرف د سماجي فاصلې یا د سوشل ډسټنس چې کوم دی هغه صرف او صرف جوماتونو ته محدود کړی دی په جوماتونو کې چې زمونږ کم امامان صاحبان دي کم پیشي امامان دي یا نور خلک دي هغوی خو د سوشل ډسټنس یا د هغې ډېر زیات خیال ساتي یو سب چې کوم دی د یو کس د ورګېدو ځای چې کوم دی هغه خالي پاتې شوی بل طرف ته صوبایي حکومت چې کوم دی زمونږ وزیر اعلی چې کوم دی محمود خان د هغه د طرفه د اختر د سادګۍ سره د مناوالو اعلان شوی دی او بل طرف ته هغه په خپله هم او کم منسټران چې کوم دي هغه هم منې کړي دي چې هغه په خپلو حجرو کې په خپلو دیرو کې په دې کې نه کیني او د خلکو سره نه میلاویږي ولې چې د کرونا دا کومه وبا چې کوم ده د دې مسله ده خو بل طرف ته که تاسو منګورې ښار په بازارونو کې یا په دې ټایم باندې هم وګورئ چې کم شاپینګ سنټر دي کم مارکیټونه دي د هغې د بندېدو باوجود چې کوم دی په منګوره ښار کې د خپې د لګېدو ځای نشته مکان باغ چوک چې کوم دی هلته چې کوم د برګر فیملیز دي د هغو ګاډي راویستې دي هغو ون ویلینګ کوي په موټر سایکل باندې لګیا دي په ګاډو کې لګیا دي داسې که تاسو د بایپاس پیزاګټ وګورئ په هغې باندې ډېر زیات خلک چې کوم دی هغه راوتی دی نو انتظامیه چې کوم ده هغه صرف او صرف د جوماتونو پورې محدوده شوي دي چې هغه صرف په ملایانو او په عامو خلکو په جوماتونو ته چې کوم منځګزار خلک دي هغه ځي په هغو باندې دا سختي راولي چې تاسو د سوشل ډسټنس او د دې خیال ساتئ بل طرف ته که تاسو وګورئ مراد خانه تاسو یو اهم دغه په دې کې بله خبره یې راکړه چې او سبا د اختر ورځ ده اولنۍ ورځ ده نو سبا به د اجتماعات کېږي او په منګوره ښار کې په مختلف ځایونو کې چې کوم دی په هغې کې مختلف ټایمینګز ورکړی شوي دي چې کوم ټایمینګز ورکړی شوي مراد خانه هغه د پاوکم 9 بجو نه والا د 9 بجو پورې دي لکه اوس د ګولکدې جامع مسجد دی په دې کې به په 9 بجې باندې مونځ کېږي لاندې د سرکټاو سره چې کوم جومات دی په هغې کې پابندي په 9 بجې مونځ دی الله اکبر جومات چې کوم دی په هغې کې په 9 بجې مونځ دی په سیدو بابا جومات کې چې کوم دی پاوکم په 9 بجې مونځ دی نو دا ټایمینګ چې کوم دی دا ځکه په مختلف دغه کې ورکړی شوي چې یو کس نه مونځ پاتې شي چې هغه بل ځای ته ځان ورسوي خو په دغې علاقو کې په دې کې په سوات کې که تاسو وګورئ مراد خانه داسې د عیدګاه څخه خاص انتظام نشته چې کوم ځای په زرونو خلک یا هغه لاړ شي خو چې کوم واړه واړه جوماتونه د کلي د محلو جوماتونه هغه جوماتونه دي نو په هغې کې مختلف ټایمینګز بیا هم په دې وجه دغه شوي دي چې په یو ځای ګڼه جوړه نه شي موږ د موږ کم علما کرام دي کم امامان دي موږ هغوی ته هم خراج تحسین پیش کوو چې هغوی د کرونا په وبا په دغه کې د حکومت سره دونه تعاون کوي خو د انتظامي رول چې کوم دی د انتظامي کردار چې کوم دی هغه بیا هم نشته او هغو صرف او صرف په دې خلکو باندې دباو راولي چې تاسو جوماتونه او په دې کې د سوشل ډسټنس او د دې خیال وساتئ خو د چینې مارکیټ یا د بازارونو که تاسو نن وګورئ چې اوس کوم حل روان دی او یا د پولیسو چې کوم کردار دی هغه تاسو وګورئ نو هغه ډېر افسوسناک دی
ډېره مننه کاکا. زما مقصد هم دا و چې دا چې کوم مونږ خو وینو په خپله باندې هم، خو ستاسو په خپل ځای باندې تاسو د سواد پریس کلب سره تعلق دی، د هغې چیرمن یو مشر یو ډېر اهم شخصیت دی. تاسو که ستاسو د خبره چې کمی ستاسو د خولې نه څوک واوري نو باقاعده په هغې باندې اکشن هم اخیستی کېږي، او دغه زموږ ویډیو یا زموږ خبر چې دی دا زموږ چې کوم زموږ خپل وزیر اعلی دی د هغې پورې دغه زموږ د انتظامیه نوالو د هغې پورې رسي. نو امید دی چې ستاسو په دغه خبرو باندې نظرثاني واخیستی شي او اکشن پرې واخیستی شي، او داسې نه چې صرف په د اخبار یا د ولسپاڼې لپاره چې یو تصویر یو بیان جاری شي او په هغې باندې هېڅ قسم عمل کول دی. کاکا دا خو ټیک ده، دغه د انتظامیه کارونه دي، هغې چې دی نوټیفیکیشن لګي یا خلکو ته ویناګانې ورکوي، خو د کرونا د وبا یو خطرناک شی دی. خپله طرفه به زموږ عام ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ مراد خان بالکل کما ازبرګ میاشتې کوم د روجې چې په هغه کې هم خلکو ډېر عبادتونه وکړو، ډېر سوالونه وکړو، او سبا نننۍ شپه او سبانۍ ورځ چې کوم دا غم د عباداتو د ثوابونو او د دې په حواله سره د سوالونو د قبلېدو دپاره چې کوم دا ډېره اهم شپه ده. خلکو له پکار دا دي چې څنګه موږ وویل چې د اختر ورځ ده چې ډېر بازارونو کې هسې هم ته کته نه میلمانه او دا بندي پروپیزا کمې علاقې چې کوم دي په هغه کې سیلانیان چې کوم دي په هغو باندې بندیز دی، او خلکو له پکار دا دي چې د اختر دا ورځ هم دغه څه ډېر زیات بار ته ونوځي، په کورونو کې کینی، د خپل بچو سره کینی، او نن د شپې او سبا د اختر ورځ چې کوم دا په هغې باندې د الله پاک نه سوال وکړي چې د کرونا د کوم وبا ده چې د دې خاتمه وشي. بل طرف ته که تاسو وګورئ مراد خانه ډېر داسې خلک دي چې هغو به د جامو نه پاتې، هغو به د پیزارونو نه پاتې، سرسایه چې کوم ده هغه چې کوم دی د اختر د مانځه نه مخکې ورکړي، چې دغه خلک چې کوم دی چې هغوی خپلو بچو له خپلو دغه له هغوی پیزارونه والي، کپړې وله والي، او بل طرف ته چې د اختر دا کومې خوشحالیانې دي چې په کورونو کې زموږ په کورونو کې ستاسو په کورونو کې دا کم ډشونه جدا خاص د اختر دپاره پخېږي، چې په هغې کې موږ خپل محلې والا خپل ګاونډیان کم غریب خلک چې کم دی چې هغه موږ هېر نه کړو، دا به ډېر ښه خبره وي. ډېره مننه کاکا د وخت راکولو ستاسو. ډېره مننه. کتونکو دا سواد پریس کلب چیرمن شیر عالم صاحب د دې خبرې تاسو واورېدې، دوی هم دغه پیغام ورکړی دی ټول عام ولس ته هم چې هغه دې باقاعده چې کوم حکومتي هدایت دي په هغې باندې په دې حالاتو کې چې کوم دا خوشحالو ورځې دي دا راغلي دي، د اختر یو خوشحالي راغلې ده په باندې په دې کې بھرپور د دغې د حکومتي چې کوم SOPs دي یا چې کوم حفاظتي ګامونه دي په هغې باندې د هغې د خیال وساتئ باقاعده، او په زیات رش کې نه جوړئ، په خپل کور کې هم بهر هم چې چېرته هم ځئ ماسک خامخا اچوئ، ګلبز استعمالوئ، سینیټایزر استعمالوئ، هېڅ قسمه دغه چې کوم تاسو په سټارټ کې ځان ساتلی دی داسې چېرته هم مه کوئ چې تاسو دغه کې چې دی د دې خیال ونه ساتئ او لاپرواهي وکړئ. خدای مکه په دغه مرض کې یو ځل بیا داسې تشویشناک حد کې چې دی اضافه وشي، نو دغه کنټرول کول چې کوم دي دغه به ډېر زیات ګران وي. د اختر خوشحالي دي، زه دا نه یم چې تاسو ځان خفه کوئ، ځان همیشه خوشحاله ساتئ، خپلې خوشحالي چې دی هغه محدود کړئ، ډېر زیات چې دی رش مه جوړئ، ګرځئ مو، او خصوصا په دې کې چې کوم غریب ولس دی زموږ مستحق خلک دي د هغې ډېر زیات خیال وساتئ، هغې هم په خپلو دغه خوشحالو کې چې دی هغو سره له ځان سره یې شریک کړئ. تر دې دمه خپل قربان مراد علي خان له اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.